یو سړي سره غټه کاڼې دی، غټه تیږه ده، دا کاڼي اوچت کې و د املا سړي د سر لی راوبری، هغه دومره درون کاڼې وي او درون غزاري کې د ده سر چپړې شي. ګوره سر چې چپړې شو مازغه ترې راووتل، سترګې ووتې، غوږونه ووتل، پوزه، خوله، غاښونه، سر یې داسې شي لکه د یو رکیبې په شان چپړې شي او د چغې وباسي او غوبل یې جوړ کړی دی. دا سړی تیږه ودانګي، دا سړی هغه تیږې پسې لاړ شي چې هغه تیږه سنګ راوړي واپس د سر بیا قدرتي جوړ شي نو بیا ولي دا سړی چغې وایي، سر یې چپړې کېږي او چغې وباسي او کرکې وباسي او مخ او سترګې او پوز او هر څه یو شان کېږي. مرګ خو آخرت کې شته دی نه، مرګ خو یو ځل دی، دوباره شته دی نه. دې چغې وایي. ما وې دا څوک دی؟ دا چې په ځمکه پروت او په دا غټه کاڼې به یې ویشته او سر به یې وله چپړکاو، دا بل څوک دی؟ دا هغه انسان دی چې د قرآن شریف قاري دی، خدای قرآن ورکړی دی، لیکن دروازې په عمل نه کوي، د شپې تلاوت نه کوي. قاري صاحب خو خوشحاله دی، قاري صاحب خوشحاله دی چې ما د قرآن خدای یاد کړی دی، لیکن تلاوت یې پرېښی دی. ماسخوتن قاري صاحب تلاوت کوي، مولانا صاحب، ملا صاحب علم خو خدای در کړی دی، دروازې په عمل نه کوي، د شپې په عمل نه کوي. دا قاري صاحب دی، دا ملا صاحب دی، دی خو خوشحاله دی چې زه خو ملا شم او زه خو عالم شم، زه خو مفتی شم. دی خو خوشحاله دی چې ما خو قرآن یاد که، زه خو حافظ شم. دی خو خوشحاله دی چې ما 17 دی وکړه، 18 دی وکړه، دومره قراتونه مې وکړل او زه زبردست قاري یم. لیکن دروازې اس عمل نه کوي په دې خپل قرآن او په دې خپل علم او د شپې ودې. شپه ورځ فیسبوک کې، شپه ورځ نیټ کې. ینام عن الصلاة، منظم نه کې، سار مانځل هم نه پاسې، منظم نه کې. تعالی خدای لوی نعمت درکړه د قرآن په شان ته، نو ته په دې عمل نه کې؟ د قرآن په شان لوی نعمت خدای درکړه، نو ته د شپې تلاوت نشي کولی؟ یو سپاره خو په 15 منټه کې، 60 منټه کې چې رو ویم، 60 منټه کې ویم، چې تیز ویم 15 منټه کې ویم، هدر سره لږ تیز ویم، حروف هم برابري نو 15 منټه، او چې لږ په هدر ویم او رو ویم نو 60 منټه. ځکه 15 منټه کې وای، نیمه ګنټه کې وایا، مړه نیمه ګنټه و خلک په دې سړک د خپل یار دوست سره ګپې شپې لګي. نه شي ورکولی خدای له چې پېشمني پاس یو نیمه ګنټه یاره پاو وایا، خیر دی نیمه سپاره وایا، یو ربع وایا، څلورمه وایا، یو رکوټې صورت وایا، او عمل وکړه په قرآن. قرآن عمل لري. دی له نه دی چې زبردست قاري صاحب یم، دی له نه دی چې زبردست ملا صاحب دی، دی له نه دی چې ډېر لوی عالم دی، ډېر لوی قاري دی، ډېر لوی حافظ دی، ډېر خشته اواز دی، ډېر لوی ملا دی. نه عمل به کوي، د شپې به عمل کوي، د ورځې به عمل کوي. و دې نه که ملا صاحب تا سره هم دا لوبه کېږي، و دې نه که قاري صاحب تا سره هم دا لوبه کېږي. قبر عذاب ته ځان ټیک که بیا د قصر کې د الله د علم یې ښو دی او ته پې عمل نه کوې، په دا چیپلې کوي به دله ځان ته مې، خپلو طالبانو ته مې، خپلو علماو ته مې، خپلو قاریانو ته مې، خپلو بچو ته ټولو ته مې. یا خو به دی چې دا پیغمبر به نه منې، یا به دی چې د هغه د حدیث به نه منې، یا به دی چې بیا به وایي چې خیرت نشته او قبر نشته او عذاب نشته، دا به نه منې، او یا به دا منې. نو مست ولې غافله غفلت کې پروت دی. ټوله ورځ موږ د موبایل تباه کړو. څه دي پکې په دې موبایل کې؟ دجالي فتنه ده، دجالي په خدای قسم فایدې پکې شته، دا نه چې پکې نشته فایدې پکې شته، خو هغه فایدې 1% 2% دی او تاوان یې 98% دی، 98%، 98%، 79%، 88% دا د دې تاوانونه دي، دا نقصان دی. او چې ته یو 2% لږه غوندې پیدا ده او نور ټوله دنیا په دې کې لګیا ده او د موبایل د لاسه خلک غرق او تباه شو. ویډیوګانې دي او تصویرونه دي، په مکه شریفه کې په خدای خیر په طواف کې به رواني ښځې سره به موبایلي، طواف نشته ګورې هغه شی ختمه.
هغه طواف کې جلاګانې مونږ اوس نینو هغه طواف کې چې به خدای ته چغې وي هغه نشته اوس هغه طواف کې چې به خلکو خدای ته زاري کوله چې ته 1% 2% دی هغه ختم اوس هر چا سره په لاس کې غټ موبایل دی او ویډیو کال یو بل ته ملاوي ویډیو کال او دا هغه ځای نه د بیت الله شریف نه ځان خلکو خطه چې دا دی ګل طواف کوي روان طواف کوي روان سایه کې روان مونږ له باسي خلک ځان خبره نو یو راته پته ولګي چې دا د سایه کې ستا تصویر راغلی دی په طواف کې ستا تصویر راغلی پته راته دلته خلکو ته وایو لکه چاته غږ مه کوئ ولې چې بیا به خلک غریبانان په دې مبارکۍ له کړېږي چاته غږ مه کوئ او مونږ لا خبر نه یو دلته وایي ته چاته غږ مه کوه راشه که نه دا تصویر خو دې راغلی دی ته خو په طواف کې روان وې دا یې تصویر دې راغلی دی ته خو په سایه کې روان وې او دا د ویډیو دې راغلی ده څوک مانا بال ته تپوسو مو کې په بیت الله کې یو تصویر د سره وباسم زم بچي ګناه ده خیر دی او بو تو باسو کنه بچي ګناه ده یره خیر دی او بو باسو کنه یا بچي ګناه ده یره یو یادګار دی دلته کنه نو سکه د ګناه یادګار یو پکې وی خیر دی دلته جایز دی اوره دلته وی جایز دی مې دا پیغمبر چې وی تصویر خپل ګناه ده نو دا اعلان 400 کې کړو په دلته کړو دا خو دا غلطه کړو 400 د خلص را رسیدلې ده خبره والله د عبادتونه غخوان ختم التا کم ټیسټ چې به په عبادت کې او کم لذت په عبادت کې او کم خوان به ختم ټول ریاکارې دي احرام بواچی دان له 50 تصویرونه وباسي مرګري ته مال وباسا وګه به ښکارا کړی وي د قصد او موبایل ته بګوري او چا به د قصد لاسونو چت کړی دوا به کوي ریاکاری به کوي چې خلکو توخم کې دوا کوم خلکو توخم چې د طواف کوم خلکو توخم چې صفا مروه کوم خلکو توخم چې بیت الله سره نږدې ولاړم لا ارسري دوړه کړل 2 لک روپۍ وي د خره پارواله اسم ته جوړه نشي ریالت رسول الله مای قربان شمته فداه ابي و امي مور پلار میں ته قربان سر لسوا کاله مخکې فرمایلی وی اخره زمانه کې بد داسې خلک چې هغه به صرف د خودنه د پاره او د شهرت د پاره او د ریاکارۍ د پاره بیت الله لمنډي وي ما دریو مریو کړو ما لسو کړو ما شلو کړو هر کال زمو روزه کې زمو داو شو یو غوبل خلکو جوړ کړي سره خلکو ته من دیو کنو بزدان لخدای لدیو که خدای تخایا کن روجه دیونو ولا خدای لدیونو ولا خدای تخایا خلبو د سره پاراوي صدقه دی ورکنو خدای لدیو کنو خلبو د سره پاراوي نو عمره دیو کړه حج دیو ک الله لدی کړی دی او چې بنده ته نو قیامت پر ورځ بدته الله سوی وی مال دی نه دی کړی چې چاله دی کړی دی هغه سره ورشه ثواب ګوره والله خپش ما غخوان ختم شو بیت الله نه به خلک تاویدل او چغې به واله او جړل به ختم شو اوس که خدي دي ناغي سره پینځل اشته موبایل دی او کالکان دی غي سره موبایل دی او بوډاګان دی غي سره موبایل دی په طواف کې وتاویږي او تصویرونه به جوړي او د خدي هغه کې او خدي نر یو شان تاویږي د ټولو تصویرونه علي ویډیوګانې جوړيږي او پورته لګي او ډایرکټ لګیا دی چې طواف کې ما ویډیو کال باندې هغه په خوا به خلکو وي تبم وتخکاری او تا تبم ښکاری هغه شی راغی موبایل فتنه شو کنه د رسول الله مبارک قسم په خدای هغه پیغمبر چې وی دا ګناه هغه پیغمبر چې وی ملعون لعن الله المصورین چې په تصویر استو دی خدای لعنت نازل کی هغه پیغمبر مبارک مخه ته خلق لګیا دي تصویرونه وباسي او اودريږي او بل مرګري له موبایل پټ غوندي ورکی شامل تصویر وباسي چې د پیغمبر په خوا کې د پیغمبر مبارک په دې زړه دا چاړه وردن نه کړ چې وته او خیمه چې کب شي تا منه کړی ستا خوا کې مخه کار کو سوچ پکار مو سوچ نه وکړ مو غفلت کې پراته یو الته به ویډیو غانې وي او جاړي به مې پتا قربان او دادی والصلاه والسلام علیک یا رسول الله مخامخ بچغه وي او ویډیو غانې به جوړي او الته به تصویرونه وباسي پیغمبر په دغه چغله خوشاليږي لکه په دې کې څونه خپه کیږي مسجد نبوي کې دا شی شروع دی کما کما وجاړو منګه پکې مبتلا زموږ شاګردان پکې مبتلا مولا پکې مبتلا می پکې مبتلا شیخ پکې مبتلا تبلیغی پکې مبتلا
ګیرخری دی پکې مبتلا سړی پکې مبتلا دا هغه کس دی چې قرآن خدای ورکړي دروازه عمل نه کوي د شپې ودي دا سر به په دې کاڼې ولي